طيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. دا شيء صحیح نه دی، له ختم دا زما پته بنازا باب، دا یو باب دی، په دې کې څه بیانېږي؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حب الرسول، حب مضاف دے، الرسول ذوالحال دے، صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ پہلیہ حال دے، صلی اللہ علیہ دا یو جملہ شوا، وسلم بل جملہ شوا، معطوف سره دا معطوف علیہ نا دا حال شو، ذوالحال سره دا حال نا مضاف الیہ، مضاف سره دا مضاف الیہ نا دا مبتدا شو، من الایمان دا خبر شو. حب دا رسول کائن دے من الایمان. تاسو په پوه شئ یا حب د رسول ناشی دے د ایمان نا، یا حب د رسول سبب د ایمان دے، یا حب د رسول باعث د ایمان دے. تاسو په خبره پوه شئ. دې دعوه ترجمه الباب کې امام بخاری څه بیانول غواړي؟ دعوه د باب صدا او غرض دې دعوه کې څه دی او مناسبت د دې باب مخ کې باب سره سره. درې خبرې دې ترجمه الباب کې. اول دعوه د باب، د دې باب دعوه دا بیان د اثبات د ترکیب د ایمان کئی چی ایمان مرکب دے. دا د عام مشارحین رایا دا او اثبات د ترکیب ولی کئی غرض پکې څه دی؟ غرض رد دے پا مرجع و متکلمینو چاغی د ترکیب د ایمان قائل ندی، او غرض رد دے پا معتزله و خوارجو چاگئی دا ترکیب قائل دی خود زیادت او دا نقصان قائل ندی. دے مرایا دا حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دا اغوی دعوت باب ترغیب دا مومن دے کولو د دې خصلت ته چې هغه حب د رسول صلی الله علیه وسلم. د مرایا د حضرت مولانا محمد زکریا کاندهلوی رحمه الله دا هغه فرمای دعوت امام بخاری په دې باب کې دفع د انحصار د اجزاء د ایمان د په خمسو کې کم توهم چې ناشو د حدیث د ابن عمر نه چې بنی الاسلام علی خمسین ندی نورم ورسره شته چې یو پکې حب رسول الله صلی الله علیه وسلم. خدای دې باب مناسبت د مخ کې باب سره سره مخ کې باب کې داو چې دا ایمان دی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، چې رول سخوخ کی چیزان لے سخوخی دا ایمان دے. تاسو په پوه شئ. نو په مخ کې باب کې هم د محبت بیانو او دې باب کې هم د محبت بیان دے. خو فرق دا دے چې الترور له هغه سخوخ کی چې ځان لدې خوخي دا رور ستاول رور شوه اسلامی رور زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دواړو منلی دي، اگر اوله دعوت دواړو منلې ده نو زکه د رور ده. نو چې د چا د دعوت د وجه نه تاسو ورونه شوی دا غسر محبت هم ایمان ده. نو حب رسول من الایمان. الکه تاسو په خبره پوه شئ. دې باب مخ کې باب کې یو فرق ده. الته من الایمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، خبر مقدم کړو.
او دلته خبر مؤخر کچ حب الرسول صلی الله علیه وسلم من الایمان. دا ولی د دې جواب دا دی چالتا هغه څه د مسلمان د پاره خوښول چې څه ځان د پاره خوښې د هغې منشد شو ایمان، نو ځکه هلته من الایمان مقدم کو. او دلته د ایمان منشا تعظیم د رسول دی، د ایمان منشد شه دی او تعظیم دار چې مقدمه کې نو حب رسول په ایمان ځکه مقدم کو. الته ایمان مقدم کا ځکه د مسلمان د بار بل شیخ وخول، هغه شیخ وخول چې ځان د بار خوخه هغه د څه وجه نه دی؟ د ایمان د وجه نه دی. او دلته ایمان کم ایمان معتبر دی چې کم مبنا په تعظیم رسولی، نو تعظیم رسول د ایمان د پاره مقدمه شو، موقوف علیه شه، نو ځکه حب رسول په ایمان باندې مقدم کا چې حب الرسول من الایمان. د ایمان منشأ حب رسول دی، تعظیم رسول. کم ایمان کې چې تعظیم رسول او حب رسول نه یغه ایمان دی، ایمان قبول دی نه دی قبول. دعوه د امام بخاری بنا پدې دا چې دا من تبعیزیش یا من بیانیش، چې من بیانیش حب د رسول ایمان دی، نو حب د رسول خو جز دی، خصلت دی، خصلت دی ایمان ویره، نو ایمان ذو اجزا شو، ذو خصال شو، او ذو خصال مرکبی، او هر مرکب یزید و ینقص، فل ایمان یزید و ینقص. کمن د تبعیض د پارشی نو حب د رسول بعضی د ایمان دی، نو بعضی اجزا د ایمان ذکر شو چې حب رسول دی، نو ایمان مرکب شو او هر مرکب یزید و ینقص. بیا دینا باز عالمان جوابونه کوي خو زما خوښ نه دی جواب. اوی د امام بخاری دعوه به د باب نه اله ثابتې ده چې دا من بیانی او یا تبعیزی شي، که من سببی یا ابتدایی شي نو بیا دعوه نه ثابتي. هلکه تاسو په خبره پوه شئ، نو دا جواب صحیح ذکر راته نه ښکاري چې دا دعوه چا ایښې ده؟ امام بخاری ایښې. د امام بخاری چې سوی د خبره ټیک ده. هلکه په پوه شئ، مونږ چې وایو چې من سببي دی او یا چې کوم دی من ابتدایی دی، نو دا توجیه القول بما لا یرضا به القائل دی. هغه خپل دعوه ثابتوي، دعوه په بعضیت ثابتېږي، په تبعیض ثابتېږي او په من بیانیه ثابتېږي، خو بس هغه دعوه چې په کومه ثابتېږي هغه خپل دعوه ثابتوي. دا خو د من الایمان دا من خو په حدیث کې نه دی راغلی چې هغه په استدلال کې راشي او موږ ورته جواب وکړو. د هغه په استدلال کې راشي باید موږ دا خو دعوه کې راغلی، دعوی کې خو څوک جواب نه کوي کنه. دعوه خو د هغه دعوه ده، استدلال کې چې کله من راغی نه بیا به موږ دا جواب کوو. هلکه تاسو پرې پوه شئ. البته موږ دا جواب کولی شو چې دلته ترکیب ثابت شو په کامل ایمان کې، یو نفس ایمان دی، یو ایمان کامل دی چې سبب د دخول اولی د جنت دی. مونږ هم د دې قائل یو چې په ایمان کامل کې ترکیب شته، دین خو مونږ څه انکار نه کړي. جګړه په مطلق ایمان کې ده چې مطلق ایمان دا بسیط دی او که مرکب دی. هلکه په پوه شئ په مرتبه د لا بشرط شی کې چې کم دی. وفي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي. مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه ذات مې قسمی چې زما نفس د هغه په قبضه قدرت کې دی
چې مؤمن به نشي هیڅ یو تن په تاسو کې حتی کون احب الی تر دې چې زه محبوب شمه ده من والده ولدی د پلار او د بچینه د پلار او د بچینه ورته زه محبوب شوی نه یم نو کامل مؤمن کېدی نشي. لږ الفاظ مفردو ته وګورئ بیا اعتراضات جوابات کو. والذي نفسي بيده په هغه ذات مې د قسم چې زما نفس د هغه په لاس کې دی. دلته ید راغی خدای ته ثابت چې زما نفس د هغه په ید کې دی. ید جارحې ته وی اندام ته. ید هغه څه ته وایي چې د غوښې نه د اډوکي نه د وینې نه او د ویښتو نه جوړي او نوکان پکې دې ته څه وایي. او دلته خدای ته ثابت شي هغه څیزونه چې خدای ته ثابت شي چې خدای د جلال جمال او کمال سره منافي هغې کې به څه کوو هغې صفاتو ته هغې ته صفات متشابهات وایي. یا لکانو دا زده کوي چې صفات په دوه قسمه دي یو صفات محکمات دي او یو صفات متشابهات دي. صفات محکمات هغې ته وایي چې د هغې په معنا هر سړی پوهیږي او چې په معنا ظاهري باندې حمل کې د خدای د جلال او جمال او کمال سره منافي نه وي. لکه خدای قدیر دی قدرت لرونکی دی خدای عالم دی خدای خبیر دی خدای خور سړی پوهیږي. دویم صفات متشابهات دي. صفات متشابهات هغې ته وایي چې په معنا ظاهري باندې حمل کې د خدای د جلال او جمال او کمال سره منافي. لکه ید شو ید خدای ته ثابت کی په معنا ظاهري سره د ید جارحه ده او اجزاو نه جوړ دی. ید چې چاته ثابت شي هغه مرکبي نو الله کې به ترکیب راشي او الله خو بسیط دی ذهنا او خارجا. هلکه به پوه شوئ. نو بیا به منګه څه کوو متشابهاتو کې څلور رایې چلیږي. دوه رایې د اهل حقو دي او دوه رایې د اهل باطلو دي. اول به درته د اهل باطلو رایې ووایم. یوه رایه د اهل باطلو ده د معتزلو هغوی تعطیل کوي ید خدای ته نه مني. ید خدای ته نه مني په معنا د قدرت سره وایي ید مد نشته بلکې په معنا د قدرت سره د همدقې معنا حقیقي ده. تاسې پرې پوه شئ دې ته څه وایي معتزله. نو دا د صفت د ید نه انکار کوي. معطله ورته ځکه وایي تعطیل د صفاتو کوي صفات ودرئ په ځای. دویمه رایه پکې د اهل باطلو د مجسمه او هغوی تجسیم او تشبیه کوي. مجسمه مشبهه هغوی څنګه تجسیم او تشبیه کوي هغوی خدای له داسې ید ثابت دی لکه زمونږ ید هغې په معنا ظاهري باندې حمل کوي. هلکه پرې پوه شئ دا هم غلط دي. اهل حق خو کوم دوه رایې دي یوه د متقدمینو رایه ده یوه د متاخرینو. متقدمینو ته مفوضه وایي او متاخرینو ته مؤوله وایي. مفوضه څه وایي؟ مفوضه دا وایي د ید په معنا موږ نه پوهېږو معنا یې خدای ته معلومه ده او کیف یې خدای ته معلوم دی. معنا یې خدای ته معلومه ده کیف یې خدای ته معلوم دی. نو دا مفوضه شو تفویض کې. مؤوله څه وایي؟ تاویل متاخرین هغوی وایي معنا یې صحیح خدای ته معلومه ده حقیقي معنا خو د مخالفینو د تان د دفع کېدلو دپاره هغه ظاهري معنا کوي مناسبه معنا قدرت سره. خو دا قدرت حقیقي د معتزله او د متأخرین په منځ کې فرق باندې پوه شئ. هغوی دا قدرت معنا حقیقي ګڼي او موږ معنا حقیقي خدای ته سپارو او دا یو تاویل دی. خلک وایي قرآن کې داسې ټکي دي چې د هغې په معنا څوک نه پوهېږي. دا څنګه کتاب شو؟ دا خو هدایت دی او موږ پرې پوهېږو نه. دا څنګه هدایت شه؟ د هغې د دفعې دپاره وایي چې ید په معنا د قدرت سره دی. هلکه تاسو په خبره پوه شئ.
اوس د ید معنا په قدرت سرم کولې شو په لاس سره هم سره کو د سم ویلې شو والذي په هغه ذات مې قسمي نفسي بيده چې زما نفس د هغه په لاس کې دی د سم ویلې شو والذي په هغه ذات مې قسمي نفسي بيده چې زما نفس د هغه په دست قدرت کې دی نو الله سمراغه قدرت امراغله د سم ویلې شو په هغه ذات مې قسمي نفسي بيدي چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی تنها قدرت هم ویلې شو تنها لاس هم ویلې شو دواړه هم ویلې شو الکه په پوښي ید معنا په لاس سره کولې شو لاس بخوزونه چې دا لاس امام احمد ابن حنبل لوی سره خدای د مذهب دوی سي مشبهه مجسمه د مذهب دوی سي خلق چې کوم دي تجسیم قائلو زوی عبد الله ابن احمد ابن حنبل یو ځل یغه درس کاوه د ید معنا الا سره الله سو خو د درس نه کوس کوي لري شمردار دلته مکینا ید الله سره د الله څنګه خوځاو د ختم د الله سیاده الکه په پوښي تاسو نور تاسو بوای چې تا خو معنا د ید په لاس سره وکړه معنا لغوي کړي دا حقيقي معنا دا کړي چې لاس ور سره وخځوما چې دا سلاس نه دا بیا معنا حقيقي شو تاسو په پوښي نو ګورئ تاسو نور الانوار کې ویلي دي چې المتشابه د کتاب الله شل قسمونه دي یو پکې چې ده متشابه ده متشابه بیا هغه وای په دوه قسمه ده یو هغه چې مجهول المعنى او مجهول المراد ده بل هغه چې معلوم المعنى او مجهول المراد ده مجهول المعنى او مجهول المراد لکه حروف مقطعات معنی موږ ته نه معلومه مراد موږ ته نه معلوم او دیم معلوم المعنى مجهول المراد لکه ید شو استیوا شو ساق شو عین شو وجه شو دا معلوم المعنى دی او مجهول المراد معلوم المعنى دا معنی نه چې معنی حقيقي معلومه ده معنی لغوي معلومه ده لکه تاسو په خبره باندې پوهیږئ کبه پوه نه شئ څه معلوم دي معنی حقيقي معلومه نه ده معنی لغوي معلومه ده اے محاوره تب ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زنانه ہوتا بیبیان ہوتا تاسو کې به ما پسې زر هغه راځي چې د چا الله سوګدي چې وګدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو الله سونه ناپ کول چې د چا الله سوګدي بیا چې کوم الله سوګده هغه وفات نشو بل بیبي ور پسې زر وفات شو بیا سوچو کو چې د نبی اسلام مراد د لاس د وګدې دون سخاوه پلان کې لاس پراخه ده خلک وای کنه لاس پراخه ده څه معنا ده الکه محاوره شو دا محاوروي معنا ده مونږ د ید معنا چې بل سره کو دا با محاوره معنا ده دا خبره ده ید معنا مونږ بل سره کو زمونږ او د غیر مقلدینو په من کې فرق څه دی پدې کې الکانو دا ځکه هغه وی د متشابهات کې بحث کو زمنګ مليان په صفاتو کې راونی سي و معنا حقيقي معلومه ده او کې په مجهول دي سوي منګ وی معنا لغوي معلومه ده کې په مجهول ده قضيه کې فرق ده زمنګ راغي په فرق پوښي تاسو شیخ الاسلام حضرت علامه ابن تیمیه رحمه الله تخلق مجسمه ویل ده د قضیه چاغه وای معنا حقيقي معلومه ده خو کې مجهول لکه په پوښتنه زمون غیر مقلدین هم زمون د زمانه وای معنا حقيقي معلومه ده او کې مجهول ده دا غلطه خبره ده تاسو په پوښتنه شیخ صاحب رحمه الله به فرمایل وای زما استاد صاحب په مدینه منوره کې حضرت مولانا ناصر الدین البانی رحمه الله نن تاسو ورېدل د البانی عظیم محدثو لوی سره اون په 1409 هجری کې وفات شوه شیخ صاحب ویل موږ سره په خاورو کې ناسته بحث مباحثه به کول ډېر عاجز طبیعت والا نو هغه بدا ویلې چې ید معنا حقيقي معلومه ده کې مجهول ده
او دلیل به سو کتاب الاسماء والصفات د امام بیهقی کتاب دی ای کې د امام مالک نه چاته پوسوکو د استوا بارک امام مالک ورته ویل استواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة او بیا وی اخرجوا عني هذا المبتدئ د بدعتي مانو باسي لکه به پوښتای نو ګور امام مالک ویل چې استوا معلومه ده او کیف مجهول له استوا معلومه ده معنا حقيقي معلومه ده نو شیخ صاحب ویل چې ما ورته ویل چې زه یو عجم یم عربي نه یم د ید معنا معلومه ده معنا حقيقي معلومه ده معنا حقيقي بیت زبم دې پوهېږم چې معنا حقيقي دا چې غوښه ده پکې سرمن ده پکې هډوکي دي وینه ده پکې پلي دي پکې ویښته دي پکې ما ته دقه معلومه ده وای دا نه ده و ما ورته دا بورډ لګېدلی لکه د ید معنا حقيقي ید الله معنا حقيقي ما ته په دې بورډ ولیکه چې زه پرې پوه شم په دې معنا حقيقي باندې خو پوه نه شو بس وای لیکه به نه لیکلی شو لیکلی خو نه شو که نه تاسې پرې پوه شئ خو زما په فکر یو کتاب د ما سره مناهل العرفان فی اصول القرآن د علامه عبدالعظیم زرقانی رحمه الله هغه دې کې ډېر پوره بحث کړی زما چې څومره سوچ ورته وکړو د معنا حقیقي کې خبره ده حافظ ابن تیمیه رحمه الله چې وایي چې معنا حقیقي معلومه ده دا من چې د ید هم کومه معنا کوي چې دای معنا حقیقي ده دا د مخلوق د ید معنا ده د خالق د ید معنا حقیقي څه ده هغه نه ده معلومه لکه تاسو په پوه کې لکه رحمان او رحیم کې رحمت کې مونږ وایو که چې رحمت رقت قلب ته وایي او بیا مونږ مجازن په حفاظي احسان باندې عمل کوو نو سوال دی چې حفاظه احسان معنا مجازي خدای ته ثابته شوه د رحمت معنا حقیقي چاته ثابته ده خ خو دې بل چاته ثابت کړه خ رحمت او دا کمزور دی خدای ته ثابت کو لکه په پوهې نو بیا موږ جواب کوو کړه موږ وایو چې رحمت معنا موږ برقت القلب سره کوو دا د انسانانو رحمت دی د مخلوق رحمت دی د حیواناتو او د خدای رحمت سبل شی دی موږ نه دلته هم داسې ویلی شو چې د ید معنا حقیقي موږ نه ده معلومه د ید الله معنا حقیقي موږ ته نه ده معلومه د ید الانسان معنا حقیقي مونږ ته معلومه ده لکه په پوه شئ که په پوه نه شئ ښه د امام مالک د دې قول څه مطلب ده چې الاستواء معلوما نو د دې معنا عبدالعظیم زرقاني په مناهل العرفان کې کړې ده او ابن خلدون په مقدمه کې کړې ده مقدمه ابن خلدون هغه وایي چې الاستواء معلوما دا معنا ده چې ثبوت الاستواء اثبات الاستواء لله معلوم دا معلومه ده چې اثبات د استوا خدای ته شوی دی و آیاتونو کې شوی دی قرآن کې اثبات معلوم دی والکیف مجهول او کیف مجهول دی لکه تاسو په پوه شئ ځکه که د الاستواء معلوما دا معنا شي چې معنا حقیقي مجهوله ده نو بیا والکیف مجهول دا خو تناقض چې کیف بیا چې معنا حقیقي معلومه شو کیف معلوم شو کنه لکه تاسو په پوه شئ دا الاستواء معلوما څه معنا ده اثبات د استواء الله ته معلوم دی والکیف مجهول کیف مجهول دی موږ به نه پوهېږو چې څنګه استوا ده لکه په پوه شئ کیف مجهول دی اوس په خبره ورسېدی نو موږ د ید چې دلته معنا په لاس سره کوو دا د دې وجې نه چې دا معنا لغوي ده او د متشابه معنا لغوي موږ کولی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه ذات مې د قسمې چې زما نفس د هغه په دست قدرت کې دی مؤمن به نشي یو ستا سره تر دې چې زه دته محبوب شم احبه حتی اکونه حتی جاره ده په پیل داخله شوې ده ان پکې مقدر دی حتی ان اکونه احب الی اکونه کې ضمیر اسم ده اکونه شه احب الی دا منصوب دی دا خبر شه احب صيغه د اسم تبذیل ده په معنا د اسم مفعول سره محبوب سره عام طور خو اسم تبذیل د اسم فاعل په معنا سره راځي خو دلته نادرن د اسم مفعول په معنا سره راغلی لکه په پوه شئ عام طور دلته د اسم مفعول په معنا سره راغلی حتی اکونا محبوبا الی
چې زه محبوب شم دته، احب الی چې زه محبوب شم دته، د والدنا او د ولدنا، د چانا د ولدنا. اوس اعتراض دی حب ستوي دې کې حب ذکر شه. حب میل القلب نحو ما یراه او یظنه خیرا، زړه مایل کېدل د هغه چا طرف ته چې دی وګوري او یا په ګمان د خو وکي، نو دې ته حب وایي. حب ستوي میل القلب نحو ما یراه او یظنه خیرا، زړه مایل کېدل داسې چاته چې وی ګوري او یې په ګمان د خو شي، دې ته حب وایي. حب دا حب اختیاري دی. ګورئ یلګه حب دا ته قسمونه ویما. حب معنا ضبط کې راتلی شي، ضبط نه بهر نه دی. د دې نه بره یو بله مرتبه د هغې ته عشق وایي، هغه بیا د کنټرول نه بهر ده، هغه ضبط کې نه ده. یلکه زمونږ د حب مرکز زړه دی. د حب مرکز څه دی؟ زړه دی. الله تعالی زمونږ ډېر اندامونه پیدا کړي، لاسونه، خپې، سترګې، غوږونه، پوزه. موږ ته دا حکم کړی چې داسې کوئ، دا ټول څیزونه خپل ځان دپاره استعمالوئ. په لاسو ډوډۍ خورئ، ډوډۍ ګټئ، په خپو ځئ، په پوزه بویوئ، په سترګو وینئ، په غوږونو اورئ، دا ټول ځان دپاره استعمالوئ. خو صرف زړه خدای مختص کړی دی. زړه څه دپاره دی؟ د الله او د الله د رسول د مینې دپاره. که یو سړی وایي زما زړه کې د خدای مینه هم ده او د دنیا هم ده، نو دا غلطه ده. ما کان لرجل من قلبین فی جوفه، هېڅ یو سړي ته دوه زړونه په سینه کې نشته. بیا داسې شوه لکه یوه پیاله کې میتیازې هم وي او پی هم پکې او ګډېږي، نه دا کېدی شي؟ دا نشي کېدی. نو قلب حدیث کې دي، ضعیف حدیث دی خو حدیث دی. وای قلب المؤمن عرش الرحمن، د مؤمن زړه دا د رحمان عرش دی. او خدای وایي زه غرونو، زما نوم زړونو، زما عظمت غرونو برداشت نه که، اسمانونو برداشت نه که او ځمکې برداشت نه که. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. او زما عظمت انسان برداشت که. انسان کوم ځای کې برداشت که؟ زړه کې. نه خدای وایي زړه صفا ساته. منګه به دې منګه نوکران یو، کور دې ښایسته جوړ که، نوکر دې ونیو، دروازه کې کېنه او بس روزانه د دې کور صفایي کوه. نو چې مالک کور له ګوري چې ښایسته صفایي خوشحاله یو، چې راشي وګوري چې خیرني نو خفه شي. نه خدای موږ له څوکیداري راکړې ده چې ستاسو څوکیداري دا د زما دا کور صفا کوئ. زړه ستا زړه دی خو د خدای کور دی. قلب المؤمن عرش الرحمن. بل حدیث کې داسې الفاظ دي، قلب المؤمن بیت من بیوت الرحمن. د مؤمن زړه کور دی د کورونو د رحمان نه. نو ته په دې مکلف کړی چې دا به څنګه کې صفا کې به د رحمان چې کوم کورونه دي د هغې کورونو نه یو کور ستا زړه دی. تاسې په خبره باندې پوه شئ. ځکه وایي حتی اکون احب الی. نو اوس دې زړه کې یو کیفیت خدای ایښی دی، دومره مینه یې چې پکې چې برداشت هغې ته حب وایي، او چې د برداشت نه وځي هغې ته عشق وایي. قرآن او حدیث کې د عشق لفظ نه دی راغلی، او قرآن او حدیث کې د محبت لفظ راغلی. دا هم راغلی چې بنده د خدای سره محبت کوي، دا هم راغلی دی چې بنده د رسول سره محبت کوي، او دا هم راغلی دی چې خدای او رسول بنده سره محبت کوي. خدای ته عاشق نشي ویلی، دا ګناه ده. نعتخوانان چې وایي خدای پر محمد باندې عاشق دی، دا ګناه ده. ولې؟ ځکه عاشق خو لیوني ته وایي، عاشق خو غیر اختیاري ته وایي هلکه، او خدای غیر اختیاري دی. څه که فاعل بل اختیار دی. نه محب ورته ویلی شي، محبوب ورته ویلی شي، معشوقه د خدا ورته نشي ویلی. بل د عشق الفاظ د خدای لپاره استعمال شوي نه دي، رسول الله لپاره استعمال شوي نه دي. محبت اعلی درجه پکې ده، خو عشق پکې نشته. عشق خو د لیونو کار دی. تاسې په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟
حب درې قسمه ده، یو حب طبیعي ده، یو حب عقلی ده، یو حب ایمانی ده. حب طبیعي دی ته وایي چې طبیعت دی یو شی ښه ګڼي، لکه د ښځې او بچي، خپله ښځه او خپل بچي، دې سره د سړي محبت دا طبیعي محبت دی. دویم نمبر حب عقلی دی، طبیعت دی نه مني خو عقل درته وایي دې کې فایده ده، لکه ترخه دارو خوړل، طبیعت خو دې نه مني که نه، عقل درته دا وایي دا وخوره دې کې فایده ده، سبا له به ټیک ټاکي. د یو درو سره محبت کم محبت دی؟ عقلی دی. دریم محبت ایمانی دی. محبت ایمانی دی ته وایي چې ستا د ایمان تقاضا ده چې دې سره محبت وساته، د تعظیم او د تبجیل. اوس ګورئ ابو طالب کې حب طبیعي د رسول الله و که نو؟ د ټول قوم دشمنی قبوله کړې وه. دویم او مطلب دا دی چې ټول قوم ته ولاړو. شعیب ابي طالب کې 3 کاله څومره تکلیفونو کې تیر کړل، د نبی علیه السلام سره حب طبیعي و که نو؟ خدای کافر د دنیا نه لاړه، مؤمن نه دی. ولې؟ ځکه د حب طبیعي سره حب ایمانی نه و. حب طبیعي سره حب ایمانی ضروری دی، حب ایمانی پکې نه و. هلکه پې پوه شئ، حب ایمانی دی ته وایي چې د هغه د اوامرو اقتدا وکړي او د نواهیو نه یې ځان وساتي، دې ته حب ایمانی وایي. او تعظیم او تبجیل یې وکړي او د شان د نبوت اقرار او تصدیق یې وکړي، دې ته حب ایمانی وایي، دا پکې نه و. اوس پې پوه شئ که پې پوه نه؟ نو یو اعتراض دپه شو، هغه دا دی چې حب د رسول د ایمان نه دی. نو چا به ویل چې حب د رسول خو امر طبیعي دی، او امر طبیعي چې کوم دی نو دا خو داسې شوه لکه یو سړي چې کوم دی ډوډۍ ښه خوښه وي، طبیعت یې یوه ډوډۍ مني، دا د ایمان حصه ده. دې کې خو دته څه اختیار نشته. حب طبیعي خو اختیاري نه دی که نه، غیر اختیاري شی دی د ایمان. شنې سترګې د ایمان حصه ده، تور مخ د ایمان دی که د تور مخې یا د شین سترګې څه اختیار خو نشته که نه. جواب وشو چې د حب رسول نه حب ایمانی دی، حب طبیعي نه دی، دا د ایمان حصه ده. بس د دې ځای پورې دا بل حدیث به سبا ووایو. تاسو په خبره پوه شئ لکه که پوه نه شئ؟ صحابه د نبی علیه السلام سره کم محبت او څنګه او په دې به سبا خبره کوو.